नाम अली दा विरद पकाले नाम अली दा विरद पकाले अली 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 नाम अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ि अजमईन सुम्मा सलातु व सलामु अला नबीहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बलिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बलग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। मख़के द दीन ज़ د خپلو خبرو آغاز وکم. عید غدیر ده د عید غدیر موقع باندې زه تاسو ټولو ته ټول سټاف ته ټولو طلباو ته ټولو انبیاو ټولو ملائکو ته و ځمکې باندې څومره مخلوقات دي څه هغوی د امیر المؤمنین ولایت اقرار کړی د هغوی ټولو ته و بالخصوص د معتاسو زمانې مولا ته زه مبارکي ورکوم. غدیر اما کار پیغام رسولی سره د تاسو کوشش وکړئ مو د توجه وکړئ زیات نری عمل لګوئ کله وخت روش به نری لګوئ. غدیر یوه تاریخي واقعه نه ده بلکې غدیر د یوې عقیدې نامه ده. ویلې څه غدیر کې د امامت اعلان شوی دی د ولایت اعلان شوی دی ځکه یوه واقعه نه دی بلکې ایمو تاسو یوه عقیده دی. غدیر په متعلق داسې یایي څه غدیر پل صراط دی. پل صراط باندې مؤمن اسانۍ سره تېرېدای شي اما کله پل صراط باندې یو کافر هغه څوک چې مولا ولایت نه انکار کړی دی هغه دغه پل باندې چې کېږي خویږي او کوزه به جهنم ته به الویږي. ځکه غدیر په متعلق کې صدا یو پل صراط دی. غدیر یو داسې پروګرام دی منصوبه ساز خود الله ده. ای غدیر منصوبه کومه ده خود الله جوړ کړله و اعلان کولی ولای خود رسول خدا ده وہ عملی جامع پہنانے والا اغا اہل بیت دی سوی عملی طور باندې غدیر باندې چې وکړو عمل وکړلو او خلکو ته غدیر ولا پیغام چې کړلو ورسولو. غدیر په متعلق داسې هم یایي چې یو سړی یو کس مولا امیر المؤمنین ته راغللو یا حضرت پیغمبر طرفه تا ته ټول نه غټ کوم نعمت کوم فضیلت عطا شوی دی مولا ورته وایي ما ته ټول نه غټ فضیلت میلاو دی څه غدیري خوم باندې رسول الله زمینبار ته وخېژولم و د ما ولایت اعلان وکړلو وی ما سر باندې د ولایت ولا تاج چې کړلو په سر کړلو ټول نه غټ فضیلت مو دپاره چې دی دا د ما باندې غدیرې هم مقام باندې تاج چې کړلو تاج پوشي ما باندې وکړله. تاسو ته پته دی چې د غدیر په مثال د حضرت آدم دی
لکه څنګه الله حکم وکړلو ملائکو آدم ته سجدا وکړي خو شیطان انکار وکړلو څه کله انکار وکړلو چې شولو مردود شولو جهنمی شولو مقام غدیر باندې هم شاه هم څو ولایت باندې اقرار وکړلو هغه جنتی شولو او چا هم څه غدیر هم کې دی مولا ولایت نه انکار وکړلو هغه جهنمی شولو تاسو وایئ څه غدیر اعلان دی غدیر کوم دعوت ده صرف زمکی باندې خلکو ته وشولو نه صرف زمکو ته نشو پیش انسانو ته نشو پیش بلکې دی غدیر والا سکون دعوت ده دا اسمانو ته هم پیش ولو اسمانو کې اول کوم اسمان دی مولا ولایت قبول کړلو دی مولا ولایت اول وم اسمان قبول کړلو خو چې کله وم اسمان دغه ولایت قبول کړلو نه الله سویلا صدا وم اسمان چې کوم دی دایما پار شولو کله وم اسمان کله وم اسمان اقرار د ولایت وکړلو الله ولا صدای ما فرش ولو اغنباد سلورم اسمان دی مولا ولایت قبول کړلو الله د سویلا صدق سلورم اسمان کې به بیت المعمور جوړوم بیت المعمور په دې لپاره جوړوم سملایک باغ جنہ تویږي بیت المعمور نه به تویږي دی خدای عبادت وکوي سلورم اسمان بعد بیا اول اسمان دی مولا ولایت قبول کړلو خو سلورم اسمان کې بیا الله چې وکړل ستورونه مزین کړلو ویلې سړي دی مولا ولایت اقرار کړو یو صلوات محمد و آل محمد باندې واسطه خبر ریکورد کی وجه ریکورد کی خبر ریکورد کی وجه ما ای اسمان خبره ختم شوله دی مولا ولایت والا دی مولا ولایت پیش کړلو څتا زمکه تا کله زمکه ته مولا ولایت پیش کړلو زمکو کې اول مکی دی مولا ولایت قبول کړلو ای مکی زمکه دی مولا ولایت قبول کړلو دویم نمبر باندې مدینه دی مولا ولایت قبول کړلو او دریم نمبر باندې کوفی دی مولا ولایت قبول کړلو ځکه د زمکو ته خدای چې ورکړی دی فضیلت عزت قدر ورکړی دی ویلې چې د زمکو اول دی مولا ولایت چې کړلو قبول کړلو اما ارچلک جماداتو ته راشو جماداتو کې اول دی مولا ولایت چې قبول کړلو یو صلوات محمد و آل محمد باندې واسطه کلا جمادات ته د مولا ولایت پیش کړل شو جماداتو کې اول حقیقت د مولا ولایت قبول کړلو دویم نمبر باندې پیروزی د مولا ولایت قبول کړلو او دریم نمبر باندې یاقوت د مولا ولایت قبول کړلو او روایت کې د څه هم ملويږي چې سونی او چاندي هم د مولا ولایت قبول کړه ده ځکه سونی او چاندي ته حقیقت یاقوت پیروزی ته خدای دوره مقام ور کړی ده اغنباد وبوته د مولا ولایت پیش و وبوته د مولا ولایت کله پیش ولو هغه وب سارا خوږی دي خوشګواری دي خوان ډاکی دي پوښه څه د وبو د مولا ولایت چې کړه ده هغه وب سارا ټوکی دي ترخی دي د چوپ پیدی نه رسیږي په یوه څه دوی د مولا ولایت قبول
دیکھا یو صلوات محمد و آل محمد باندې واستو ای غدیر واقعا اوس لږه مختصره غوندې کې وایم تیما کې د شکامي 26 زکات باندې کله رسول الله مدینه روان شو غاړي سه حج وکي اعلان وکړل سره رسول الله روان دی حج ته 26 زکات باندې 1,20,000 کسان پیغمبر سره چې شو حج ته روان شول 4 ذوالحجه باندې د دې حج والا قافله مکې ته خو مکې ته وځي ته ورسېدله مولا امیر المؤمنین یمن ته استولی و پیغمبر څه دپاره استولی و یمن ته یمن ته یې دې دپاره استولی و چې یمن والاونه خمس و زکات نه راټول کا کسه کنه خمس و زکات څومره اهم شای دی څه ولایات سره سره پیغمبر څه کوم دی مولا ته ولس ته لاړ شي یمن ته و یمن کې خمس و زکات ټول کا اغنبا به ته چی دروشه مکې ته راشه خو پیغمبر یا رسیدل نه و څه مولا علی علیه السلام هم مکې ته څه فاصله پاتې وه مولا چشولو راورسېدلو پیغمبر سره ملاقات وکړلو پیغمبر ته ټول حال و احوال وویله پیغمبر ډېر خوشحاله شولو خو مختصر دا څه حج وشول 8 ذوالحجه نه حج عمل شروع کیږي حج کله وشولو حج نه بعد کې الله طرف جبرائیل یو آیات راوړل یو آیات راوړل هغه آیات څه وه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين کله دا آیات ور باندې راوړل رسول الله باندې خو دا آیا یو راغلی نه وه رسول الله ډېر پریشان و چې رسول الله ته کله دا حکم راوړو چې ته د علي ولایت اعلان وکړه چې رسول الله ډېر خفه شول ویلې دغو منافقینو واجنه چې رسول الله دوره وشړېدلو چې سترونه یې وښې شروع شولې ګیرې علیه السلام دا شوله ویلې چې الله ماته پیغام راستولو دی علي والا خو څه ای شر ختمولی څه هغې نه غواکو سره د شر به څنګه ختموو کوم منافقین دي اخی مولا ولایت نه قبلوي او مؤمنان ډېر کم دي او منافقین ډېر زیات دي دغې خبرې ته پیغمبر ډېر خفه و ما یوه عالم نه اورېدلي و چې پیغمبر ته 3 وارې دغه آیا راغلله 3 وارې جبرائیل راغللو پیغمبر لږه خاموشي اختیار کوله چې د منافقینو سره به زه څه کوم خو الله بیا دغې آیې کې داسې یو ته ویله اے رسول تا ته الله طرف کوم پیغام شوی دی هغه پیغام ته ورسوه که ود نه رسولو تا رسالت کې چا نه دي کړي ټول قرآن وکسه ټول قرآن کې دا خبره نشته دی چې وی آیې کې داسې ویلي وي رسول ته څه که دا د نه وکړل تو هېڅ چا نه دي کړي خو صرف مولا ولایت نه ورته ویلي دي ای د مو رسوله که دا پیغام د نه ورسولو تو داسې وایه رسالت کې چې و مخکې ورته داسې یي څه الله به تای منافقینو تای خلکو تای کافرو شر نه اچی کی محفوظ به وسطي و الله سکون ده هغه کافر هدایت کله دا آیا ور باندې نازل شولا پیغمبر څه وکړلو غدیر هم ته کله پیغمبر ورسېدلو غدیر هم یو ځای نه ماره تفصیل نشم کولی غدیر څه ته ویلی شي هم څه ته ویلی شي علما ویلي دي کله غدیر هم ته واپسې باندې راورسېدلو غدیر هم یو مرکزي ځای و
یو داسې ځای و چې د غدیر هم نه مختلفو علاقو ته لیارې چې وي لاړې وي یو چوک و پیغمبر داسې وویله چې کوم خلک چې غدیر هم نه مخکې لاړ دي هغه چې کوی ارواپاس کوی کورو ته روان او چې کوم خلک نه دي راغلي هغوی ته به مو چې کوو انتظار به کوو ټول خلک چې شي راجمع شي خو داسې یې چې ګرمي هم ډېره زیاته وه دې حده پورې دومره ګرمي وه چې پیغمبر خپله ابا چې کومه دی یوه حصه یې خپو ته کړې وه او بله یې سر باندې چې کړې وه چولې وه خلکو هم خپلو خپو ته خپلې ابا خپلې چدرې چولې وې دومره سخته ګرمي وه غدیر هم مقام باندې خو زه به ډېرې خبرې نه کوم خطبه طولني دی ټول خلک را جمع شول خلکو خپلو منځو کې ویله پروردګارو یو خپلو منځو کې ویله د رسول د شي ولا اعلان کوي چې کوم خلک لوړ و غیر واپس کو او څوک نه ورغلي هغوی ته چې وکړلو انتظار یې وکړ دې ځای کې یوه بله فلسفه زه بیانوم د غدیر هم پیغام هر چا ته ورسېدلو څنګه یې ورسېدلو هغو خلکو کیلکولیشن کړی و چې مو حاجیان چې کله حج ته ځي دوره ورځو کې حج ته رسېږي او حج کې بیا دوره ټیم تېروي او دوره ټیم کې بیا کورو ته چې کېږي رسېږي خو چې کله درې ورځې دا حاجیان لیټ شول کله خپلو کورو ته ورسېده پوښتنه یې وکړه درې ورځې کېږي تاسو ته مو انتظار کړي چېرته لاړ وئ څه مسله وه دغو خلکو ټول پیغام ورته وویله د رسول رسول داسې اعلان وکړلو هغه خلک چې هغوی د علي ولایت اعلان غدیر هم کې نه اورېدلی هغوی ته دغه د رسول دا پیغام چې شولو ورسېدلو به هر حال چې کله غدیر هم مقام باندې پیغمبر خطبه ویر کړه هغې خطبې کې ډېر څه وویله خطبې کې ډېر څه ټولو ائمهو نه مې واخیستلې صرف علي ولایت اعلان نه د ټولو ائمهو نه مې خطبې کې اخیستې دي هغه نه بعد پیغمبر داسې ویله خلکو تاسو ته زه دوه ډېر ګران قدر شیونه پرېږدم یو قرآن دی یو اهل بیت دي که چا هم اهل بیت الیاره اختیار کړه قرآن یې پرېږدولو دا یا گمراه توجه ده چا قرآن یاره اختیار کړه اهل بیت یې پرېښلو دا یا گمراه چا اهل بیت الیاره اختیار کړه قرآن یې پرېښلو دا یا گمراه دغه اردوه به مو حوض کوثر کې میلاویږي تاسې به دغو اردوو شیو باندې عمل کوئ هغه نه بعد پیغمبر څه وکړ د مولا لاس یې اوچت کړلو غږ یې وکړلو من کنتم مولاه فهذا علی مولا زه د چا مولا وم ما نه بعد بې هغوی علی مولاوي خو پیغمبر صرف داسې نه وویله پروردګاره څوک علي سره محبت کوي هغوی سره ته محبت وکړې څوک علي سره دشمني کوي هغوی سره ته دشمني وکړې نعره حیدری بس اندی زبان ما پیغام ختم شلو بس کلا اعلان وشلو دی مولا امیر المؤمنین اغنباد پیغمبر خپل غاگ وکلو هنیونی خلکو تاسې ماته مبارکي راکړئ د علي ولایت ټول خلک راتللو مولا سره یې بیعت وکړلو خو یهی څه مقام غدیر باندې جبرائیل راغللو د انسان شکل کې هر یو منافق ته یې ویله چې خبردار د علي ولایت نه انکار ونه کړي یهی څه دویم خلیفه پیغمبر ته راغللو ای د خدای رسوله د سیون نورانی غونډه کې جوان وو ما ته دې چې د علي ولایت نه انکار ونه کړي رسول دې له پیژندلو د هغه څوک وو ویل هغه جبرائیل وو تا ته پیغام دیر کړلو چې خبردار آینده دپاره د انکار ونه کړي
تاریخ گواه ده دویم خلیفہ اول خلیفہ اول رسول تا و مولا علی تا مبارکی ورکلا بخین یا علی تا مبارک وی تو دی مومنانو سڑے و دی مومنانو خزو مولای خوب خزو سنگ دی مولا ویلیا بیعات وکرلو تاریخ دسیه چه یو برتن رواخستلو آغا برتن کی و بوا چولی کیک دولو یغا مانچ کی و پرده ولگا والا ایو سیڈ کی نصب زی کی مولا لاس یخیو نصب پردین استا خزی برت للی لاس بی کی دولو بو کی ویلا بیچا السلام علیک یا امیر المومنین سلامی تابان دی مولا تدمو مولائی خزو نیداش بیعات و خستلو بہر حال دریوری جی داغا بیعات چیو جریو دی مولا خیمه تا بخال کرنواتا مولا سر بیچے کولو بیعات کولو خو 1,20,000 کسانو ممکن نہیں سٹول بیعات ہو کی خو پیغمبر بے دسی وقتلو ٹولو تی جملی ویلا جملی خال کو سی ویلا داش بیعات خال کو شکلو واخستلو بس دعا کرو پروردگارا بحق محمد و آل محمد مو صحیح مانو کہ مولا علی پیروکار جوڑ کر لے کی رب کریم محمد و آل محمد